बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब मोरखा 22/5/24 باندې دا یو دردناک واقعه وسله په بمقام ګنلي ګلي قادری چرمن بنو سټي چې پیغه چې د یو کور چننه دا یو واقعه د مرډر کیس وسو په خپل خاندان چننه او پیغه چې د یو فریق نه درې کسان مړ او یو شدینه زخمی او د بل فریق نه یو کس مړ څنګه اطلاع ملاو شو په دې باندې اف آی آر نمبر 502 مورخه 22/5/24 بجرم 302 324 148 149 دا رجسٹر سره غلط کی وضاحت وکړو چې په دې چې دا کراس کیس تا مرډر کیس دواړه فریقین نه په دې چې د یو مدعی دا شازیه بیبي زوجای بلقیاز دا زخمی دا پدې چې دا مدعی دا او پدې چې د دیول ورونه نمبر 1 عثمان غنی عمران خان او سلیمان پسران ممتاز سکنا افغان قانوني پېښور چې دا دغه جایداد لیندین په سلسله چې د حساب کتاب په سلسله ته پېښور نه راغلی خپل خورته د دوه خور دلته ارواده او د سلسله ته دوه دلته راغلی په دې چې قتل سره او د بل کراس کیس چې د کیس کوم کراس مدعی دا فضیلت بیبي زوجه عمر حیات په دې چې ملزمان عمر حیات ولد نگزلی سکنا گلنلی گلی نمبر 2 مراد ولد نگزلی اجاز ولد نگزلی پیغه چې ملزم هدا او په دې چې دای قتل سوی هدا او د دې دردناکي واقعي څنګه اطلاع افسران بالا جناب ډي جي سب ډي پی او سب تر رسیدله نو هغه د پاره جی ټي تشکیل کړه او هغه باندې سټریک اکشن واخست په جی ټي چې مختلف ټیمان شامل سول ټیکنیکل ټیمان شامل سول په دې چې مخبران پولیس هم خلاص کړل مختلف انګل سره موږ دې باندې کار شوري کو په دغه نمبر باندې ډیټا باندې موږ کار شوري کو د سلسله چې دا انکوایري لګاوه چې په دې چې 18-19 غنټو چې نه موږ ته اطلاع ملاو شو چې د کیس کوم مرکزی ملزم دا انعام الله ولد بلقیاز د هغه اطلاع ملاو شو چې دا روان ده او یو جنا بل دي راځي تشریف کړي روان ده او هغه سلسله چې موږ فورا اس ایچ او سی ټي او ما او التنا ترنګ په مقام ترنګ بلستان نا کوله لږ کی ټایم پاس هغه ملزم په موټر سایکل باندې راغی او هغه ملزم مسلح کلاشنکوف هغه مو انتهایی حکمتي عمل سره اریسټ کو او د کیس مین چې کوم بنیادی هغه دا ملزم ده اپ د کیس سے اریسټ کلاشنکوف دا تاسو مختبرات دا کلاشنکوف د سندنری کاور چې بدا په کیس سے استعمال شوی دا او د دې عمل مقدمه دا هم د چې موږ ریکور کو او دا پستول چې کوم په دې چې استعمال شوی دا مو د دې ملزمانو نه ریکور کړه باقي په دې کیس چې کوم پاتې ملزمان دي ان شاء الله هغه موږ کوشش لګولای دا هغه موږ گرفت نه نصیب کړای او کوم چې موږ مرکزی ملزم او انعام هغه موږ اریسټ کړو باقي ملزمان ان شاء الله اب حاضر نظر رسي او بیا موږ بیا مختفو کوو او زه بیا دا ملزمانو ته دا خبره رسوم مخکې ما کړی دا چې قسم هم کیسي هغه چې بلایند مرډري هغه غلا کیسي بل ډاکټري وغیرہ چې هغه بالکل بلایندلی هغه پته نه لګي نو د الله پاک په فضل کرم سره موږ سره داسې وسایل دي چې هغه موږ هر ټایم ان شاء الله هغه ټریس کوو او هغه ملزمان موږ له ګرفت نه نصیب کړي